افغانستان نن په دویم ټي 20 د سیریز میچ کې زمبابوې ته شکست ورکړو. اولنی میچ افغانستان د زمبابوې نه بایللی خو په دویم میچ کې افغانستان کمبیک وکړو او په 50 رنزونو سره یې زمبابوې ته شکست ورکړو. ډېر زیاتې مبارکي ټول افغانستان ته. اولنی چې کوم میچ شوی و د افغانستان او د زمبابوې ترمنځ نو لګېدله په هغې کې داسې چې افغانستان واپس خپل زوړ سټیج ته روان دی که څنګه چل دی، خو نه، نن په دویم میچ کې افغانستان ډېر زیات ښکلی کمبیک وکړو. سیریز یو په یو باندې برابر شو. دریم میچ چې کوم د سیریز کېدو والا دی هغه باندې به هم بیا خبرې کوو بعد کې، خو ټول فوکس چې کوم دی اوس هغه میچ ته دی. یو قسم مطلب هغه میچ فاینل میچ دی. په دغه میچ سره افغانستان سیریز په خپل نوم کولی باندې شي. کمبیک ورله ډېر زیات ضروري و. په نن میچ کې افغانستان کمبیک وکړو، ډېره بهترینه لوبه پیش کړله. ټارګټ اولنی چې کوم دی ټاس افغانستان ګټلی و او زمبابوې ته یې ټارګټ ورکړی و پوره د 154 رنز ټارګټ یې ورته ورکړی و د 6 وکټو په نقصان سره. په بیټنګ باندې موږ که د هغې خبره وکړو نو زموږ سره په هغه کې درویش چې کوم د ایمرجنګ ایشیا کپ کپتان و او ورسره چې کوم دی عظمت الله عمرزی هغه 28 رنزونه کړي او ورسره درویش چې کوم دی 58 رنزونه کړي. دې سره بیا چې کله د زمبابوې بیټنګ شروع شو نو په 103 رنزونو سره د 19.4 اورونو په اختتام سره د زمبابوې ټوټل چې کوم ټیم و هغه اوټ شو او مکمل طور باندې د هغې چې کوم کلاړی نو هغه ټول اوټ شو. نو په 50 رنزونو سره افغانستان دغه میچ په خپل نوم باندې کو. که په بالنګ باندې موږ خبره وکړو نوین الحق چې کوم دی نن 3 وکټې اخیستي او راشد خان کپتان چې کوم دی هغه هم 3 وکټې ترلاسه کړي دي. ډېره بهترینه لوبه وشوله. را روان دریم میچ دی او فاینل میچ دی د سیریز د زمبابوې د افغانستان ترمنځ. ګورو به چې هغه میچ څوک په خپل نوم باندې کوي. ستاسو په خیال سره چې دریم میچ او دغه سیریز به څوک په خپل نوم باندې کوي هغه راسره کمنټ کې شامل کړئ. انشاءالله ملاویږو نوې ویډیو کې. تر هغه دمه الله کی اجازت. الله پامان.